السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مروت کوم سره مخاطب یو په اهم خبره در سره مخاطب یو. دا ویډیو لازمی وګورو. هر مروت دی وګوري، هر نوجوان دی وګوري، هر بوډا دی وګوري. لکه مروت چې پی ټی آی په حواله سره خبر در سره کوم چې کوم کینډیډیټ ولاړ دی او موږ ته ان ای سیټ نه او ام پی ای سیټانه او ایغه بعد د سیاسي خلکو منشور لړ د خلکو ته ورشو کچېره په دې باندې عمل وکړو. دوی خپل دا خبره سوچ ته نه راځي ځکه خو لکه مروت چې هر سړی ناکام د سیاست له وجې نه کچېره په دې خبرو باندې چا عمل وکړو. کوم سیاسي لیډر لا کوم کلیوال مشر چې کوم چا سیاسي لیډر ته کټ جوړوي جای جوړوي همیشه د پاره دواړو د پاره فایده من خبرې دي په ټول قوم به او همیشه د پاره به هغه مشري قایموي او سیاست بیا قایمي هغه سیاسي لیډر. نو اول خبره کوو په منشور باندې شاده خبر در سره کوم. اول خبره کوم پی ټی آی لیډرشپ دلته ډیرو خلکو سیټانو ته کاغذ جمع کړل. اشفاق خان میناخیل ان ای سیټ نه پی ټی آی امیدوار ده. ایغه نه بعد چې کوم مضبوط کینډیډیټ ته تشو داسې خو ډیرو خلکو جمع دي اور سره ملک نور سلیم خان ورور جمع دي ان ای سیټ ته او ملک نور سلیم پی کې بیانوي چې کومه مخچال کا تحصیل غزنی خیل والا ایغه ته ام پی ای سیټ نه جمع دي پی ټی آی طرف نه. طارق سعید خان جمع دي تحصیل نه اورنګ له طرف نه او لکینا دا جای جوهر محمد خان امیدوار ده. بلکې ان سیټانو ته نورو ملګرو ټولو کاغذ جمع دي. خو زه صرف وایم دلته چې همیشه پی ټی آی ورکر هر چې چا سیاسي لیډرشپ سره دو اتحاد کوي دا غلطه خبره ده ځکه چې اتحاد کول داسې دي لکه یو ورکر چې ته په چا باندې خرج کې په دې باندې بمانه سیاسي مشران خفه کېږي نه. پی ټی آی ملګري زه خپله پی ټی آی دور کلک یم چې زما چې لکي مروت چې چوک نی ورسره ولاړ اب باخیرنه زه به یم ورسره لکي مروت سره پی ټی آی سره کار مې کړای دا سوشل میډیا باندې مې سپورټ کړای دا وس مطابق چې چوره مو کېږي کوو یې اوس راپوشیو. خو پی ټی آی چا سره اتحاد نه د پچار نه چا سره دا زه صفا وایم چې ورکر له طرف ورکر یو ورکر به حیثیت وایم چې چا سره اتحاد نه پکار سیټ ګټو یا نه ګټو بالکل اتحاد نه پکار. لکه مروت چې ووټ صرف دا اور عمران خان د هر سړي سترګې خلاصې دي. دا خلک چې تاسو ته اتحاد ناری کوي تر ګډېږي او الیکشن ته تاسو سره ګډون کوي دا ځکه کوي چې پیاږي چې اوس ووټ پی ټی آی ده. ان ای سیټ ته خپل کسب درو کچوک پاسي دلته زه خبره کوم. ان ای سیټ ته نور ملګري ملک نور سلیم خان مشران دي موږ باندې قدردان دي. ان ای سیټ تم زه دو ته وایم چې بس دغه یو ام پی ای سیټ مو ډېر دا پیک تحصیل غزنی خیل وال په دې باندې خپل سټرګل وکړو دواړو ته مهرباني وکړو چې خپل مهنت مه زیاتوو. یو سیټ مو کافي ده. یو سیټ باندې چې چوره مهنت کوای سو هغه ان سیټ نه او چې کوم تاسو کوشش ته په د پی کې باندې وکړو په هغه تحصیل غزنی خیل وکړو خپل سیټ ام پی ای سیټ وګټو. دا یو ریکویسټ کوم. دومره خبره جوهر محمد خان ته راځم. جوهر محمد خان موږ قدردان موږ مشر تا قربانیانی دی پی ټی آی د پاره منو دی همیشه مو په سپورټ در سره پی کې سیټ ته صحیح ده. ان ای سیټ تاسو ته کرنل امیر الله صاحب هغه چې تاسو ته دی کوم درکړاو یو ور پی کې نه خپل چې چوره تا مهنت کوای سي په یغه او کا تا د پاره هغه صحیح ده. رای بسو اشفاق خان میناخیل ته بلګرو اشفاق خان میناخیل د خبره زه ولې کوم زه ځکه کوم چې تیر کله الیکشن و بیا دا ام ان ای سیټ ټیکټ چا نه راخیسته په کوهاټ چې پروت و دا ټیکټ او چا لکي مروت چې دلته نه راخیسته ام ان ای سیټ بیا دا اشفاق میناخیل د خلکو ورته ویله چې لاړ سه د ټیکټ راواخله 3-4 لاک روپۍ ایک ټیم چې د ټیکټ جمع کولو فیس و. بیا دا اشفاق خان هلته کوهاټ چې ټیکټ راواخیسته خپل مهنت یې وکړو پیسې خرچ کړه کوشش یې وکړو چې چا دلته ټیکټ نه اخیسته ده واخیسته 85,000 ووټ ده اخیستی و. خو زه صرف دومره وایم چې د مهنت ته د کوشش ته زه خپل یو بحثیت ورکر صرف مشوره خپل مطابق باندې چې ما کوم سوچ ده
ځکه چې دې سړي ایک ټایم چې قرباني کړې ده ایک ټایم چې محنت کړ پارټۍ سره درېدلی ده خانانانو ډلې و خانانانو ډلې نه وتلی ده په دغې باندې په پی ټي آی په سر باندې تاسو په سر باندې له خانانانو مروت اتحاد ګروپ نه په دې وجه وتلی ده چې پی ټي آی سره د تعلق و. دویمه خبره چې کله دلته لکي مروت چې په ریکارډ باندې دي چې چېرته خلک راپورټ سلي دي پټ سلي دي او دلته پی ټي آی ته کچوک راوتلی ده چوک ته راوتلی ده ریلی ته راوتلی ده بیا دا اشفاق خان میناخیل راوتلی ده ټول قوم ته پته ده په سوشل میډیا ریکارډ باندې پراته ده هر احتجاج ته راوتلی امن دپاره راوتلی پی ټي آی ریلی ته راوتلی ده چې یو پی ټي آی چې شي کال ورکړی ده بیا دا سړی راوتلی ده هر چوک ته راوتلی هر ریلی ته راوتلی ده. نو زه صرف دومره وایم چې دې سړي حق جوړېږي بس یې ته یو ورکر چې دې سړي ته اینې سیټ پکار ده چې دا خلک ورکړي ځکه چې په تېر الیکشن چې دې سړي قربانیانې دي او هغې پورې نور سټرګل یې ده دلته مروت کنال چې انعام خان سره قوم دپاره قومیت دپاره ووټ یې ده او قوم بیا سپورټ کوي پی ټي آی موږ دا نه وایو هر ملګري ته وایو ورکړ ته په دې باندې به ګوته نه نیسو چې کومې حلقې نه کوم پی ټي آی کینډیډیټ ته ولاړي دا به نه وایي چې دا سړی نه ده صحیح دې ته زه ووټ نه ورکوم دې ته بیا ته نه ورکوې ته عمران خان ته ورکوې ووټ په ده ته کینډیډیټ ته ورکوې که څه چېرې یو عمران خان راولوي عمران خان چې راولوي بیا به ته ووټ ورکوې ځکه چې دلته الیکشن چې کوم ده دا د موجوده کینډیډیټ نه ده دا د عمران خان الیکشن ده کوم کینډیډیټ چې تا پاسي په هغه ووټ باندې به دا کینډیډیټ تاول وزیر اعظم عمران خان جوړېږي صوبایي چې به د حکومت جوړېږي نو په دې باندې به په چا باندې غوته نه نیسو. بله خبره کوو سیاسي منشور ته اشفان خان میناخیل قربانیانې دي دا زه پارټي قیادت نه ریکویسټ کوم ورکرانو نه کوم چې دې سړي قربانیانې دي. بل منشور طرف ته راجو موږ لکي مروت چې سیاسي لیډرشپ دلته قسمه قسم منشور پیش کی چې یو منشور تر اوسه پورې پورا کړای نه ده چې چوره لیډرشپ راغلی ده چوره سیاسي خلک راغلي دي بیا منشور دوره پرپړه جوړه کی خو تر اوسه پورې چا منشور باندې عمل کړی ده نه ولې نه ده کړی نیسي کوای ځکه چې هغه خبرو ته موږ نه یو زه صرف دومره وایم د موږ وړاندې بچو بیا به یو کلي چې یو مشر و بیا به یې جای جوړ که بیا به یې کس ته خلکو ووټ ورکاو مشر به و یې کلي ولې بیا ورکاو خلکو به اعتماد وکړو نو هغه سیستم به څرنګه برقرار ساتو. اوس خو زه وایم چې لکي مروت چې چوره سیاسي جلسې کېږي چوره دا ووټو ټیم ده زه به اول ووایم زه به بیټک روغواړي یو کس به یم ځکه چې نن سبا ووټ تر برګېنات چوک تا ته نه درکوي هر سړی لیډر د عمران خان له هر سړي لیډر جوړ کړی ده هر سړی جان ته ده هر سړي نه به ووټ غواړي نو دا مشري ولې ختمه سره دا به څرنګه راځي او دا به څرنګه برقرار وي هغه به څرنګه برقرار وي او سیاسي لیډر به څرنګه برقرار وي. نو دا خبرې چې د کوم اوس سیاسي جلسې دي ډول باجه به زه روغواړم زه به جي چې نه باجه به روغواړه ډول به روغواړه بیا به نورو کلو نه خلک راسي ډول باجې ته به راغلی سیاسي لیډر ته به وایم دا ما خلک راغوښتي نه دا خبره نه ده خلک اوس چا سره نه چینېږي که په حقیقت که په ډول باجو نه وي که نه بیا چوک د ماته هغو کې چا سره اوس هغه دور تېر ده چې مخکې به خلکو سره ناستی وه خلکو به په خولې ووټ ورکوه اوس دور ختم څه کمیټۍ جوړه شوې کمیټۍ اوس ختمې دي. منشور څه شی ده ملګرو که چیرې څوک وایي چې زه خپل کلي چې مشري قایمه ساته سیاسي لیډر وایي چې زه خپل سیاسي لیډرشپ او کوم خدمت چې دغسې ما ګرافي په کوم چې په خپلې لګي مروت چې بیا هغه ته په کار ده څه شی ده زه کلي چې پروګرام کوم یو سیاسي لیډر ته زه به ګردای کلار غواړم ما ته بدای راځي زه به کلیوال ته وایم چې کلیوالو ما کلی چې کومه چارج دا سیاسي لیډر کوي دا سیاسي لیډر دلته ناسته دا سیاسي لیډر چې کومه چار کوي چار به تاسې ټول کلار غواړو که چیرې یو ټوبیل کېږي دې کلي پاره یا یو سکول کېږي یا بل څه شی کېږي دا کلی به ډولوو او کله سر سړی چې کوم کور چې طبی چا جلای روټۍ جلای یعنی په کال طبی سړی چې چور هغه چې زڼکي 18 سال نه اپي چې کوم کور چې هغه ټولو به نامونه لیکل سي هغه یوې طبی باندې یو کسوال او ټول کلی به دا یو ته بکسې ته اچوو
بیا به هغه نرباسو چې په دې شي د نوکري چای په هغه ټوبیل او په هغه سکول باندې او کله به مشوره کوي چې دا به پنځونی جي چې لګېږي چې کوم ځای لګېږي هغه به کله به غر وجې ډیسایډ کوي به کله هغه ځای ورته ښیي بیا به هغه جي چې کېږي او په هغه جي چې کله ځای سره خوښ کړي بیا به هغه بعد یو پرچی په کور سر باندې ټولې اچوي بیا پرچی چې چا نام راووته هغه سړي به نوکري بیا چې کله هغه کس نام راوځي بیا به هغه کس ته دا وایي چې یاره دا کوم تا یوه نوکري پوره کېږي دی به اسټام موږ سره ته لیکې اسټام چې به دا لیکلي دا ګردي کلي سره چې تا نوکري کله پوره سي بیا به په دې بیا تا نام اوس نه په چا چېږي بیا چې کوم کلي به کورونه به کوي بیا به هغه ول بیا اوس که چېږي بیا چې چا ته هغه نوکري میلاو کېدله بیا به هغه سره داسې اسټام لیکه سي بیا به دا سلسله جاري بیا کلی چې هغه مشر چې څوک مشر چا بیټا کی څوک جان مشر جوړی هغه مشري به قایموي او د سیاسي لیډر ته به خیري سیاسي لیډر به چې کوي سیاسي لیډر به اوس مار غوښتایي بیا به ما ته رایسي بیا به ما ته وایي چې تا کلی کومې چارې دي هغه به ما ته روښوي سیاسي لیډر پاس هر کلی دوره کلی نه دي 200 کلی دي 300 کلی دي کلی چې یو سړی تا ته پروګرام کړی سړی یو واتساپ ګروپ به جوړ کړي ذاتي به یې ته ټیم ورکړي یو ګروپ ته چې چا کلی ته یو مشر ته مسله یې لاغي چې تا ته ګروپ چې شیر کړي چې بیا نمبر نه چیږي چې هغه ته اکټیو وي بیا به هغه مشر چې کله ته پاسې به هغه کلو مشران هغه 200 دي لا 300 دي هغه روغاړي بیا چینوي چې څه خو پاسله دا کلی کلو چې لاړ سو کلی چې مشران بیا کله رجمع کو ټول رجمع سو کلی نه مشوره وکړو یوای واچار راوښو هر کلیوال یوای واچار راوښو کلی چې به مشوره پر وکړو بیا به یوای واچار ماته روښو پیله بیا به ماته رارو بیا به هغه نه ته یو لیست جوړ کې کاپی چې بیا ولیکې بیا به هغه هر کلی تا ته یو چار ته روښوي بیا به هغه کلی چې ته ولیکې هغه یوای واچار چې کومه هغه دو ته ضرورت یې پیله بیا چې کومه ضرورت یې هغه ته ولیکې بیا جان سره چیرته وي بیا به ته ګورې چې زه دلته اوس اسمبلی نه له حکومت نه کوم هغه به قسم شیانې چې کوم شای زر مینده بیا چې کوم شای ته هلته اسمبلی چې مینده هغه 200 کسانو چې 300 کلو کسانو چې کوم لیست چې کوم شای تر مینده وي کا ټوبیل په مدي تا ته او لس ټوبیلونه میلاو سو لیست چې تا سره 25 کسان دي هغه کلووال 25 کسانو ته ټوبیل ضرورت ده 25 کسانو لیست پر واسه چې بای و ټوبیلونه دي لا لس ټوبیلونه دي 200 ولا 300 کسان به ته روغواړي چې بیا نه وي چې دلته چینو ملګرو دا لس ټوبیلونه دي ادي لیست چې ماته چا نمونه را دي ادي زیات شل دي لا 25 دي اما سره دي لس ټوبیلونه اوس دا ټول ملګري تاسو کابینه چینو دلته دا پرچی واچو دا ټول کلیوال چې چا پرچی پر وتله هغه ته هغه ورکو هغه جینې هغه نام کټ کو چې تا کار وسه دغسې هغه چې کوم لیست یې پهله لیست کمپلیټ کا یوای وچار ګردي کلی ته وکړه چې کوم دو ټولو نه پهله ښه ضروریات والا چارې هغو ته وکړه بیا به پس ته به کامیابي تا سیاست به کامیابي دا مکوه دا مکو چې یو کس ما جایت ته جوړ ده په ډول باجو مې خلک ته تر غوښتی ده اوس ته ما ته نوکري راکړه زه جزات پاره ته نه غواړم زه خپل جان پاره ته نه غواړم لی زوی ته غواړم لی ورور ته نه غواړم دې باندې تا سیاست جنازه ختمېږي دې چې کلي یې مشر بشري ختمېږي نوکري ادا کیسو نه روزو قومي چارو ته کوم چې کومه مشترکه چاري په هغې طریقې باندې که چیرې قوم سره تاسو دا چارې وکړئ نو کامیاب به او که چیرې به قوم سره دغسې روټین و چې کوم لګیا ده چې یو سړي ته کار وکړه بیا د مځکې په لمدی ټوبیلو باندې لا د جان ته ورور ته نوکري غواړي لا د زوی ته غواړي نور کلی دی بیا پاته نو دغسې بیا څوک چاته ووټ نه ورکوي امید ساتو چې ملګري به په دې خبرې باندې عمل کوي سیاسي لیډرشپ دی په وکړي چې کوم کلي مشران دي هاد یې په وکړي که چیرې خپله مشري قایمه غواړي خپل کلي چې نو دا دې نه وایي چې یو سړی مشري ته روځي بیا به جان سره چادر سره به ورته پښې غځی بیا به چې مشر یې بیا به جان ته چکون نه کوي کلیوال پاره بیا کیا ټول قوم پاره بیا کیا چې هر سړي فایده یې ورنه دا خوند نه کوي چې زه جان دې پاره لګیا
نو ملګرو امید ساتو چې ویډیو به تاسې خوښه سوي او په دې به خلک عمل کوي. زه مروت کوم نه دا درخواست کوم چې چوره دلته موږ په لکه مروت په خاورې خان ده یا ملا ده چې چا سیاست کړی ده تباه کړي هیڅ شی نه دي کړي خپل ذاتي خلکو پاره کړي دي. اوس سترګې وغړو دا ووټ صرف دا کینډیډیټ ته نه ورکوو دا عمران خان ته ورکوو. عمران خان جیل نه راوباسل عمران خان موږ په باندې یو قرض ده چې موږ په وجه باندې جیل کې ده ځکه چې عمران خان یو سیادت کارت دی په 10 لک روپۍ جیب چې دا د کافي ده نور چارې خو پرېږده وه. مننه جی شکریه.